السلام علیکم. تاسو په لږ وکیل پسې مخطي ظالمان وکیل پسې وایم. اچھا بھائی اچھا بھائی پرونی خبرو کې مصباح خدا سے ګوتما چولې ده او ته لرم کو بیا نه لړکې یار. اچھا نو شاته چې کومه مونږه خبرې وکړې نو دا هغه خبرو حاصل داو څلور خبرې وي. امام مهدي علیه رضوان څوک دی؟ د پسې به علما څنګه ځي؟ ادنه مخکې به د چا سره جګړې؟ د مرګري به څوک او روم سره به څنګه جګړې؟ یورپ سره به څنګه جګړې؟ دا څلور خبرې وشوې. آخر کې دی بدر علم سے دا فرمایل چې دا ټول خبرې د شاه صاحب رحمت الله علیه احادیث هغه چې کم دي نو هغه کتلې دي او د احادیثو پرانا کې یعنی خپل خبرې هغه حدیث مرتب کړي. خو حقیقت چې کم دي نو هغه دا دی شاه صاحب بدر علم مرټي صاحب لیکي شاه صاحب په خبرو باندې چې د قرآن او حدیث کې چې کوم واقعي ذکر شوی کو هغه تیر شوی زمانه سره یا اوسنۍ زمانه سره یا آینده زمانه سره. نو دا قرآن او حدیث دا د تاریخ کتاب نه دی چې دا مسلسل ذکر اول بدا کیږي بیا بدا کیږي بیا بدا کیږي بیا بدا کیږي. نه دا د تاریخ کتاب نه دی. قرآن او حدیث دا تاریخ بیانولو ځای نه دی بلکې کم ځای کې چې الله او د الله رسول مناسبه ګڼله نو د هغې ټوکړه یې نقل کړې ده. نو اوس بعض خلک هغه ټوکړې یو ځای کوي نو په هغې کې غلطي خامخا کېدی شي. یو کړی ته پاتې شي بل کړی ته پاتې شي. نو د دې په ترتیب کې شک دی کېدی شي دا یي او که نه یي کې شک دی خو دا خبرې شکي نه دي. دا ترتیب شکي دی. دا خبرې شکي نه دي دا ترتیب شکي دی. اوس بعض خبره بعض اوقات داسې خبرې خلک وایي چې دا به یو دا به یو دا به نو بعض خلک وایي نه مړه دا خو ارزل وایي خلک چې به مهدي روان دی وران شي. دا ټوله مهدي خبره غلطه ده. دا خبره داسې نه ده. بلکې دا قرآن او حدیث او د عقایدو کې چې کومې خبرې راغلي دي په قرآن او حدیث کې یا د دې مهدي یا نور علاوه نو په هغې کې چې کوم دی مختلفې ټوکړې یو ځای کول دا د هغې نه دا غلطي راغلې ده. اوس دا ټوکړې لکه دې باندې دا یقین نه کوو چې داسې به کېږي مسلسل به دا اول به دا کار وشي بیا به دا کار وشي بیا به دا کار وشي. نه کېدای شي د هغې په منځ کې پرلپسې نه وي هغې منځ کې بله لکه زمانې لکه دا خبره تاسو وویله چې امام مهدي علیه رضوان د مدد دپاره د خراسان له لښکر راځي. دا ضروري نه چې خامخا خراسان له به لښکر فورا راشي. نه کېدای شي په 30 کاله کې لښکر راورسي په لاره کافران قتل کوي یو قتل کوي بل قتل کوي بل قتل کوي بل قتل. لکه اول افغانستان ته په خراسان نه خلک رالل که نه عرب رالل اسامه دي رالل نو بیا په هغې چېرته لاړل پاکستان ته رالل. د پاکستان نه څه لښکر لاړو عراق ته. عراق کې چې کوم دینو جګړه وکړه څه چې کوم دی چچنیا ته لاړل څه چې کوم دینو عراق ته لاړل. د عراق نه پس بیا شام کې جګړه شو شام ته راغلل څه بیت المقدس ته لاړل څه چې کوم دینو اوس په سعودي عرب کې لوبه ګرمه شي سعودي عرب ته نو څه هغه ټایم کې خلکو وي یاره چې کوم دینو مهدي را روان دي ځکه چې بس تورې جنډې راځي. داسې نه ده. سمجھته وراله خبره. یو خبره په ننني سبق کې بدر علم مرټي صاحب دا کوي. دویمه خبره دا ده چې دا کم ترتیب دی دا ترتیب زموږ په ذهنونو کې دی کېدای شي حقیقت ته دی خلافي. نو دا کار د قرآن او د حدیث نه دی چې تا ته به پوره ترتیب بیانوي بلکې تا ته به د واقعي یو حصه ذکر کوي ته به د هغه حصې نه ځان ساتي چې داسې چر داسې د دې اسباب ما کې رانه شي دا بیماري ما کې رانه شي چې د هغې د وجې زه دا کار وکړم. ته پوه نه شو په خبره بس هغه مثلا دا وکړه چې دا خو به خامخا کېږي نو بس کېږي دی که دا خو قرآن کې چې خامخا کېږي. نو دا د پیغمبر دی یو عجیبه خبره کړې ده. याद रखना चाहिए कि वाक़यात की पूरी तफसील और इसके अज्जा की पूरी तरतीब बयान करनी रसूल का वजीफा नहीं. दादा रसूल कार न दे ये एक मुअर्रिख का वजीफा है. दादा ये मुअर्रिख कार दे कि अवल दा जंगो शो ब्या दाओ शो जंग की दा तरतीब दा पैगंबर दा कार न दे. पैगंबर कार से هغه استاد خېګړه خبره کوي چې کوم کې ستا خېګړه
چې کوم ځای کې د انسانانو ضرورت خبر ده پیغمبر دا غي اطلاع کړی ده کله دا غي ظهور راغلی دی هغه انسان په خپل سترګو باندې هغه ویني هغه پیغمبر هغه خبره بوته راشي ذهن ته راشي او هغه به دی پیژني پوښ به خبره نو د ازل نه والا تر ابد پورې علم او د راویانو اختلافات او د راویانو حالات خدا خبره مونږ ته معلومیږي اجمالی خبر نه دا معلومه ده چې امام مهدی علیه رضوان تذکرہ په حدیث کې شته هغه راځي دا هغه منتشر ټوکړي چې کوم یو ځای کړی دي نو دې حقیقت مونږ ته معلوم نه یو دویمه خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر د مهدی متعلق په مختلفو مجلسونو کې خبره کړې ده نو یو صحابي ته چې کوم خبره هغه استلې شوې ده هغه ذکر کړې ده بندو په دې دا لومړی واقعیا د کومنځنۍ نه کو اخیری پوښ به خبره اوس بعض خلکو ذهن کې دا یې د خامخا تطبیق ورکو او د دې چې کوم دین زغو کو نه 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 د دې یعنی د دې تعویل کول او د دې د خپل دماغ او مقابله کې رنگ ورکول چې دجال یو سترګه ده نو دا چې کوم کمپیوټر مراد دی کمپیوټر دا یو سترګه کیمرې دا یو سترګه نه 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 دا په خپل حقیقت باندې برقرار ساتي چې په کم حقیقت باندې دا راغلی ده یله که تاسو ذهن ته خبر راځي خو لکه یو خبره ده دا خبره ده چې امام مهدی متعلق چې څومره کتابونه لیکل شوي دي څومره خبرې دي لکه خپل صحابه کرامو نه دغه نه نو هغه ټول کې دا چې دا زموږ اجماعي عقیده ده امام مهدی علیه رضوان برازي پوښ خبره او داغه د انکار کول دا چې کوم دینو یعنی مسلمان داغه انکار نشي کوي جی تاسو سوال نه هغه خو ده کنه هغه لکه علامت دی خو لکه مطلب دا چې یاره د دجال به یو سترګه نو لهذا کیمرې یو سترګه نه کیمره دجال شکل بني دجال مجال نشته بس داسې خبرې نو داسې قسمه خبرې کول او د قرآن او په حدیث یعنی کوم خبر راغلی به یې تعویلات کول نو دا چې دا د حدیث مطلب دا نه دی بلکې حدیث مطلب دا تاسو وایي خو بل فرض شرط حالات داسې برابر شو او حالات دا رالل نه دغه حالاتو مطابق تا ته به خبر په خپل یاد ساتي لکه تا مثلا وکالت کې یو خبره ویلې ده نو هو کتاب هغه شکل هغه شان دي نه دا یو جزئیه ویل یو قاعده به ویلي چې کومه خبر راځي هغه مطابق خلک پټ کړي سکول کې داسې نه تیوري ته ویلې ده لکه دا ته وایي مثلا عدنان ډاکټر دی یو دوايي ده نو دوايي ته ویلې ده نو هغه دوايي به ته هغه مخکې هغه نوش دا مرض باندې نه اول به دوه راځي دا نه وایي دا چې کوم دینو دا ضروري خو نه ده تبا کې دې وخت ما ډایرکټ تبا راشي پوښ خبره نو مطلب بداري چې بزور زیر پیخ باندې ارسو پوره کېدل دا متقو دا علامات ویل په ذهن کې ساتل او دې مطابق چې کوم دینو یعنی حالات او انتظار سمجھ تبلا خبر تورو دا اپوزیت لگا چې کوریه شو استادان نشته اصل کې یادې مې چې والدا تریشن کړې بس غپ په لګول شي مثلا بغفله